ستا دې شاګرد زه کړم دا وزیرستان ته خلک چا راوستو تا راوستو نن راولاړ شي پښتانه له کور وباسي بې عزته کوي ای وروره زه ګناهګار یم ما عدالت ته بوځه ما ته سزا راکړه ما ته سزا راکړه ما عدالت ته بوځه دا ما څه ګناه ده چې ته ما وژنې خو چې ما ته دا راوښوه که زه د حق خبره کوم ته ما وژنې او که ته له انډیا سره کاروبار کې بیا ستا یوه خبره نه ده که ستا ټیکسي ستا یوه خبره نه ده که ستا جایداد ستا یوه خبره نه ده او که زه درته یوه خبره داسې ولاړم ته یا دا د پاکستان دشمن دی دا د اسلام دشمن دی عزیزانو دا د غدارۍ رنګ دا د غدارۍ نوم دا پر باچا خان زد سوی دی دا پر ولي خان زد سوی دی دا پر اسمانیار خان زد سوی دی په دې نومو کې موږ چرتونه نه وو دا پردي نومونه دي خو دا درته وایم دا د ولي خان خبره ده ورکه نن دی که سبا دی دا مخ د دغون چا دی په مخ زموږ په کلي کښې یو خان شهید ارمان شهید سو زموږ په کلي کښې یو خان شهید ارمان شهید سو هغه د ټول ولس کاروان و خو ارمان شهید سو وش څنګه سوړ دی څرنګ ویده دی ارمان وش څنګه سوړ دی څرنګ ویده دی ارمان هغه بس جوړ پښتونستان و خو ارمان د دې درنې تعزیتي او لغرې وډکې غونډې صدر محترمې د افغان د لرو بر افغان شهید ارمان شهید د ننګیالي خور وړانګې لوړۍ په دې جلسه عام کې ناست ټولو درنو مشرانو د سیاسي پارټیو مشرانو سیاسي کارکنانو د پی ټي ایم ځوانانو او کشرانو ننګیالیو مبارزو ځوانانو وخت ډیر کم دی پکار دی چې وړانګه لوړۍ ته وخت پرېږدو زه د دې ټولو خبرو چې دلته مقررینو وکړي هغو تایید کوم ابراهیم ارمان یو ډېر ننګیالی ځوان و دا یو ملي اتل و د په خپل عمر کې دا ډېرې لویې کارنامې وکړې هغه د پښتون تحفظ مومنټ د منظور شهید چې دا د دې روان دور یو ډېره لویه کارنامه ده چې یو ځوان راپورته سو او دا ټول لرو بر افغانې پر یوه خبره پر یوه ناره پر یوه لوري را متحد کوي په دې تحریک کې د ارمان شهید یو ډېر اساسي رول و د جنوبي پښتونخوا له طرفه په دې تحریک کې د یو سرخیل کردار ادا کوي دا تاریخ په ډېر لنډ وخت کې په ټول وطن کې او بیا په دې سیمه کې منظم کړ ټول ولسونه متحد کړه او لکه منظور پښتون تر ټولو لویه ګناه یې دا وکړه چې دشمن یې و دې کام ته ور په ګوته کوي او هغه دا چې دا استعماري ریاست او دا ریاست د دې استعماري فوج د دې استعماري اسټیبلیشمنټ چې دا خپله د پنجاب فوج دی د پنجاب اسټیبلیشمنټ دی دا د دې ټولو قومونو او بالخصوص د پښتون افغان ملت د دې قوم مشران د دې ولسونه یو وارې په مارشالاګانو وځپل په بدترینو امریتونو یې وځپل دا قوم یې له ټولو حقوقو اختیاراتو محروم کوي له سیاسي اقتداره له معاشي اقتداره له خپلې ژبې له هر څه یې محروم کوي او بیا یې چې لږ بدلونونه راله پر افغانستان یې تیری وکړي او 40 کاله د افغان قتل عام روان کړي چې افغانستان یې کنډواله کوي افغانستان یې هیدره کوي په میلیونونو انسانان یې قتل کړه بیا یې منځنۍ پښتونخوا ته ملا وتړله دا ټولې علاقه یې خالي کړه دا ټول د تاریخ لوی مرکزونه یې ونړول بړه یې ونړوله
ملاکنډ یې ونړاوه، لنډي کوتل یې ونړاوه، میرامشاه یې ونړاوه، د خلکو کورونه یې ونړول، عزتونه ناموسونه یې پامال کا او بیا یې دلته پوځي قبضه روانه کړه. او دغسې په دې ټوله جنوبي پښتونخوا کې تر بلوڅه تر کراچۍ تر سینده دا تیری روان کړي چې د کملګرو شول دا ټول قتلونه د استعماري فوج وکړه. او منظور او ارمان دغه ګناه کوله چې هغه ول دا ټول دهشتګردي فوج کوي. یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دا نعره ولې پر دوی بده لګاږي؟ دا ثابته سوه و ټول ملک ته و ټول افغان ته او اوس و ټول جهان ته. او بیا ورونو دلته دوی په پولیس حملې کولې. دا اداره دی نه یې لکوي. ډېره بده خبره ده. څو واره دوی پر پولیس باندې حمله وکړه. د پولیس بهترین افسران دوی قتل کا. پښتونخوا ملي پارټۍ دا خبره کوله چې دا د فوج اسټیبلیشمنټ او دا استعماري فوج کوي. دا پولیس دلته نه یې لکوي. او ارمان دغه خبره کوله. بیا چې په نورلایي کې حمله وسوه دا پي ټي ایم او پاچانو پر دې خبره احتجاج کاوه چې پر پولیس به حملې نه کوي. او بیا په هغه پولیس کې داسې خلک د دوی هلکاران موږ په پولیس نه اړوو. د ارمان شهید د قتل د شهادت ذمہوار فوج دی. ریاستي اسټبلیشمنټ فوج دی. د دوی په حکم د دوی په هلکارانو دا قتل سوی دی. دا چې څلوېښت ورځې سینټ اعلان وکړي فیصله یې وکړه. ټول ملک مطالبه وکړه. ټولو پارټیانو مطالبه وکړه. او موږ به یې خور ته وایو چې ستا ورور چې موږ ملي اتل بولو تا ولیدله چې د ده په مرګ باندې لرو بر افغان راولړزېدی. په ټوله دنیا کې لویترینې غونډې وسوې او ارمان شهید ته خراج عقیدت وړاندې سو. د دغه فکر د دغه همت او د ده وطنواله ته دا یو ملي اتل و د قربانۍ ته خلکو سلام وکړي. اوس که دی اف آی آر درج کړي که نه کړي درج دا یو ملي شهید دی. دا یو ملي اتل دی. او بیا چې دا د ده څلوېښتمه جوړه سوه تاسو ولیدل چې په ټول ملک کې په ټول لرو بر افغان کې په ټول جهان کې ډېرې سترې غونډې وسوې او لا به نورې هم کېږي. نو زه وخت نه اخلم. پي ټي ایم د ټول پښتون پاچانو یو تحریک دی. دا د ټولو قومي سیاسي پاچانو تحریک دی. دا د ټولو دیني سیاسي پاچانو تحریک دی. دا زموږ د ولسونو د هرې پیشې د هرې طبقې تحریک دی. وروڼو زموږ محکومي غلامي دا انتها ته رسېدلې ده. دا وخت په کروڑونو پښتون د سر و مال د عزت و ناموس نه په افغانستان کې محفوظ دی نه په پاکستان کې نه په سیندو په نورو علاقو کې. موږ ملي وحدت نسته. زموږ اقتدار نسته. موږ روزګار نسته. زموږ تعلیم نسته. زموږ هنر نسته. او ټول وطن یې نیولی دی. د دې دولت یې نیولی دی. د دې وسایل یې نیولی دي. د دې روزګار یې نیولی دی. او دا وخت کې د پنجابي ولس غلی نیولی دی. د بلوچ غلی نیولی دی. دا د ریکوډي کې قبضه کوي او ټول په دې کې قبضه کړی دی. څه چې کرزي دي دا دوړې دي. دا وخت پاکستان فوج د ټولو قومونو یو دشمن فوج دی. په دغه معنا دشمن چې په سیاسي اقتدار یې قبضه کړې ده. دا فوج به هغه وخت دوست فوج وي چې دی خپلو بیرکونو ته لاړ سي. دی سیاست پرېږدي. دی مداخلت پرېږدي. او بیا به موږ د ده زنده‌باد نارې ووهو. دی به په سیاست کار نه لري. د ملک فیصلې به د ملک پاچانې کوي. منتخب پارلیمنټ به کوي. نو نورې خبرې نه کوم. وایي د مردۍ لاره په سرو وینو تېرېږي. د مردانو مردي څه ده بې پیکاره. هغه لاره چې د لمر کوڅې ته وځي نه محفوظه ده نه ښکلې او نه هواره.
ډېره مننه رضا لالا چې تاسو ته خپله تفصیلي وینا وکړه یو اعلان هغه دا چې په دې نن جلسه کښې دلته یو کتاب چې هغه ارمان لوڼی په هغه کتاب کې پوره شریک دی هغه کتاب پر ارمان لوڼي لیکل سوی دی موږ له ټولو خلکو دا درخواست کړو چې دا کتاب واخلي او د دې کتاب په اخیستو کې به د ارمان له ټبره سره د ارمان له کورنۍ سره به مرسته وي او بل به زموږ د پښتون دود سره سم موږ به دا کتاب ووایو او د دې کتاب له مخه ځاخه به موږ د ارمان لوڼي پوره احاطه وکړو په خبر به سو او له دې نه بعد د بلې وینا دپاره چې یوه وینا پاته ده له هغه څه بعد به وړانګه خور موږ ته تقریر کوي او په تفصیل سره به خبره راته کوي زموږ د کلاس پلان ملګری د پی ټي ایم ملګری د پښتانه مترقي لیکوال ملګری محب شیراز هم راغلی دی خو هغه خپل وخت وړانګې لوڼۍ ته ورکړی دی د جلسې په دې پړاو کې بلنه ورکوو د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټۍ غړی محترم سایه انور شیراني صاحب ته چې هغه راسي او په مختصر وخت کې خپله جامع خبره ستاسو حضور ته کښېږدي محترم سایه انور شیراني صاحب بسم الله الرحمن الرحیم دلته پر سټیج ناست مشران وړانګه خور او لاندې په تالار کې مشرانو کسرانو انجولیو ستا چې د ټولو په اجازه زموږ مقررینو ډېرې علمي ډېرې په حال خبرې او اړخیز هر څه وویل شوه په دې موضوع کې داسې خاص څه پاته نه دي او بیا چې هغه خبرې بار بار دوراوو د وخت زیات کوو وخت هم کم دی د کم وخت کې بیا لنډې خبرې عزیزانو زه د ارمان لوڼي په حواله یو خبره تاسو ته عرض کوم ارمان لوڼی د یو غریب پلار زوی و چې د هغه نوم د اسماعیل په اتیا کې پیدا شوی دی بیا یې په پښتو کې شپاړسم پاس کړی دی چې ماسټر ورته وایي د ماسټر ډګري یې اخیستې ده بیا د قومي تحریک سره تړلی سړی و د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره و بیا یې لیک کړی دی د لیک په شعبه کې د ادب په لار کې هم د دې قوم خدمت کړی دی د شاعري د غزلې او نثر خو ماته نه دی معلوم چې د نثر توري لیکلی دی بهرحال د ده له غزلو او د ده له شاعرۍ هم د دغ قوم د درد اواز پورته کاږي د دغ قوم باندې د ظلم د رد اواز پورته کاږي او بل ارمان شهید زموږ د وطن په لکونو شهیدان دي په لکونو په زرونو نه دي خو دا یو امتیاز ارمان شهید ته حاصل شو چې دا هغه شهید دی چې ده د خپل سر په قرباني ټول افغان یو کړ دا امتیاز دته حاصل دی شهیدان زموږ په لکونو دي ټول محترم دي او موږ ټولو ته له اموت راستپاسې نه د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو عزیزانو زموږ پر وطن ډېرې خویندې ورارې سوي دي ډېرې میندې بورې سوي دي ډېرې ناوې کونډې سوي دي زموږ وطن د یتیمانو یو په یتیمخانه بدل سوی دی زموږ ښارونه نړېدلي دي زموږ سکولان زموږ پوهنتونونه زموږ لیسې زموږ وطن ته که ته کنډواله ووایه کنډواله دی که ته یتیمخانه ورته ووایه یتیمخانه دی که ته د
کونډو او دورانو وطن ورته د کونډو او دورانو وطن دی. عزیزانو اصل خبره دا ده چې زموږ شهیدانو یا زموږ دا نن حالات چې دي دا ولې دي د څه دپاره دي خلکو ولې سرونه ورکړي دي یا نن چې څوک مبارزه کوي لګیا دي لکه رضا لالا عزیز لالا انور صاحب دا خو کاروبار کوي شي بلکې دا ریاست دوی ته بیخي ډېر اهمیت ورکوي دا پیسې دوی ډېرې زر ګټلی شي بنګلې هم جوړولی شي خو هغه له دې وطنه له دې قومه له دې خاورې سره عشق لري هغه خپل دا عشق د دنیا په هېڅ نه خرڅوي چې دا د دنیا ټول غمي او زر وراټول کې بیا یې هم نه پروت کوي. عزیزانو بله خبره دلته ستاسې مخ ته دا راوړم چې د پی ټي ایم باره کې چې پی ټي ایم د پی ټي ایم باره کې بحثونه کوي. د پی ټي ایم ډېره ساده خبره ده. پی ټي ایم له یو بلې سیارې نه دی راغلی. پی ټي ایم زموږ د وطن د قومي تحریک چې موږ یې ټول تسلسل یو دا ټیم یې تقریبا 115 کلو ته را رسېږي. د دغ قومي تحریک بچی دی جدید چې پیدا شوی دی دغ توجه دغ قومي تحریک ورکړی دی او پی ټي ایم بیا له هغو ځوانانو جوړ دی چې هغه د عصر په تقاضو مکمل پوهېږي د هغو په بطن کې د 110 کلو تجربه موجوده ده او هغه د دنیا له ټولو پیچیدو مسلو سره پوه دي او هغه د سیاست په ډګر کې د سیاست په ټول نشیدو فرات پوهېږي ځکه خو دښمن ځینې په غاو دی. دا د وخت هغه جدید بچی دی د قومي تحریک. د پی ټي ایم په وجود کې د راتلو زموږ د هغو ټولو خلکو زیار شامل دي چې هغه له دې قومي تحریکه سرپاته شوي دي. که چا یوه ورځ 2 قدمه د قومي تحریکه سره اخیستي دي د هغه زیار هم په دې کې موجود دي چې د پی ټي ایم په پیدایش کې د پی ټي ایم په وجود کې د راتلو. پی ټي ایم دا شی دی. پی ټي ایم د قومي تحریک تسلسل دی. پی ټي ایم د قومي تحریکه جلا شی نه دی او پی ټي ایم چې څه وایي هغه وایي چې د قومي تحریک وهیلي دي مخته یې وړي. عزیزانو دلته د آئین خبره وسپه پر آئین خلک ولګېده. سوال دلته داسې دی عزیزانو موږ افغانان یو موږ پښتانه یو ژبه هم پښتو ده وطن هم پښتو دی ډېر لوی وطن هم درلود هغه خواته نه ځم وخت کم دی مات سو پرې سو پر من 2 ځایه سو یو ایسا غلام اس په مخکې د فرنګي اوس د پنجابي. عزیزانو آئین چې راغلی دی موږ په دې ملک کې له پنجاب سره یو شی شریک لرو چې د هغه نوم آئین دی. بل نه موږ له دوی سره ژبه شریکه لرو نه کلتور شریک لرو نه جغرافیه شریکه لرو نه تاریخ شریک لرو بل هم یو شی نه دی سره ګډ. په دا یوه پاڼې چې نوم یې آئین دی سره تړلی یو او که چېرې پنجاب فوج معنا پنجاب پنجاب معنا فوج دا آئین نه مراعات کوي آئین خو دوی نه مني نو بیا آزادو سره بیا به پښتانه ځان ته خپله لار ګوري. مزید پښتانه دا ظلم نشي برداشتولی. دلته خلک یایي موږ پاکستان منو خو زه دې کې یو فرق کوم عزیزانو. کم پاکستان؟ داسې پاکستان چې په هغه کې به زما ژبه غلامه وي
زما ژبه به د نصاب ژبه نه وي، زما ژبه به د دفتر ژبه نه وي، زما ژبه به زما وطن ته ډوډۍ نه ورکوي، او په هغه کې به زما کلتور غلام وي، په هغه کې به زما ټول وسایل لوټل کېږي، زما په وسایلو به د بل چا آبادۍ کېږي. داسې پاکستان منل خو بیخي زه درته ما سړی به د پښتو له غیرته خلاص شي، هغه به د دې پښتو له غیرته خلاص سړی وي. داسې پاکستان څوک مني او ولې دې مني؟ که په چا کې د چا په رګو کې پښتني وینه ده، داسې پاکستان نشي منلی. داسې پاکستان به موږ منو چې په هغه کې زما ژبه حکمرانه وي، زما پر وطن زما د وسایلو اختیار زما د کام وي، زما د اوبو اختیار زما د کام وي، زما د ګیس اختیار زما د کام وي، زه نرخ مقرروم او زه د خپلې خاورې اختیاري یم. بیا به موږ پاکستان منو، دا ټیک ده، د ورورۍ پاکستان. داسې پاکستان نه چې په هغه کې به زه غلام یم. غلامي پښتانه منل یې نه ده، او غلامي چې څوک مني هغه به بیا پښتون وي نه، د هغه به بیا شک وي په پښتونواله کې باید چې د ډي ان اے ټسټ یې وشي. وخت کم دی عزیزانو، چې کم راغی خبرې ډېرې دي، وخت ورکوو خپله خور ته وړانګه ته ډېره مننه. عزیزانو په دې اوس ټول پوسوي یاست چې پاکستان له موږ سره څه کوي. لر او بر افغانان اوس فیصله وکړه، بعد د فیصلې وخت دی. ډېره مننه. دا سایه انور شیراني صاحب چې د تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. له دې بعد آخري وینا ده، خو تر هغه له مخه یوه له محترم نصیب لالا څخه زه شته بخښنه غواړم چې وخت کم دی، د ده خبرې م پرېښولې او د خپل وخت وړانګې لوڼۍ ته ورکړ. همدارنګه د شیراز صاحب څخه بخښنه غواړو چې خپل وخت یې کم ولې او وړانګې ته یې ورکوي. او دا د پروګرام په دې برخه کې دا یو څو قراردادونه دي، زه په بیړه بیړه تاسو ته یم او له تاسو څخه د دې تایید هیله کوم. اول ته قرارداد دی چې دا جلسه او دا اجتماع دا غوښتنه کوي چې د پروفیسر ارمان لوڼي شهید اف آی آر دې زر تر زره وکړل سي. دوم دا قرارداد دی چې په پښتون افغان وطن کې خصوصا په لر او بره پښتونخوا کې چې څومره ورک انسانان دي، هر چا چې وړي دي، سکیورټي ادارو وړي دي، هر چا چې وړي دي، دا د زر تر زره پورې عدالتو ته حاضر کړل سي. دریم د ګردو بیا په یوه هغه دریم پر چیک پوسټونو باندې که په بره پښتونخوا کې دي که په لره پښتونخوا کې دي، پر چیک پوسټو دي که پوجیان دي که اپسي والا دي، دا دې له دې ولس سره خپله رویه سمه کړي او رویه دې خرابه نه ساتي. دریم څلرم راو انور چې د دې کام عدالت د دې ملک عدالت هغه ته سزا ورکړې ده. موږ دا جلسه دا غوښتنه کوو چې راو انور ته دې زر تر زره د نقیب شهید په کیس کې سزا ورکړول سي. پنځم قرارداد د وزیرستان په وزیرستان کې چې په عامو سیمو کې ماینونه ښخ دي او په هغه کې هر کله دا ماشومان او ښځې یا زنانه یا سپین ږیري ژوبل کېږي. دا جلسه دا غوښتنه کوي چې دا ماینونه دې زر تر زره پاک کړل سي، صفا دې کړل سي. شپږم قرارداد دا جلسه دا غوښتنه کوي چې د اسپي طاهر داور چې ډېر په بېدردۍ باندې شهید سو، د دې ملزمان دې ونیول سي او یو لویه سزا دې ورکول سي. دا قراردادونه تاسو ته منظور دي؟ پر چیک پوسټو دې رویه سمه کړي، کنې دا جلسه دا غوښتنه کوي چې دا چیک پوسټونه دې ختم کړي. تاسو ته منظور دی؟ مننه ډېره. دوی ارمانونه وژني، دوی خو ګلونه وژني، دوی
ارمانونه وژني دوی خو ګلونه وژني د خپل ځواب له ویرې زموږ سوالونه وژني وړانګې خور ژاړې به نه وړانګې خور ژاړې به نه لږ حوصله به کې د علي مور ته ګوره د ثنا شور ته ګوره د بشرا زور ته ګوره د حیات خور ته ګوره دوی ارمانونه وژني داسې چې ستاسو حضور ته د شهید ارمان خور را وړاندې کومه د یو څو نارو جوابونو په زور راکړي او په ایمانداري مې راکوستو د جمعې ورځ ده کمزوري به نه کوئ ننګ شهید افغان شهید ننګ شهید افغان شهید ننګ شهید د کام شهید ننګ شهید د کام شهید وړانګې لوڼۍ ته بلنه ورکوو چې هغه دی ستاسو د پښتني درناوی ډېره مننه وړانګې لوڼۍ ته بلنه ورکوو چې راسي خپله وینا راسره شریکه کړي لاره او بر یو افغان لاره او بر یو افغان لاره او بر یو افغان ننګ شهید د کام شهید ارمان شهید ارمان شهید ننګ شهید د کام شهید ارمان شهید ارمان شهید ننګ شهید افغان شهید ارمان شهید ارمان شهید وړانګې ته په پښتني دود باندې ګډ پر خپل ځای ودراږاستو دا زموږ پښتنه خور ده وړانګې لوڼۍ شهید افغان شهید ارمان شهید ارمان شهید شهید افغان شهید ارمان شهید इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे बस चेना دا له سټیجه بغیر نارې جوابونه مو ورکوئ هغه دی موږ ته د ټولو خلکو ته دا معلومه ده چې دا پر شیش راوتلی دی هغه دی مننه ډېره زموږ شهید ارمان لوڼۍ په دې سرنوشتۍ په مناسبت راټول شوو درنو قدرمنو مشرانو ځوانانو پیغلو تاسو ټولو ته